نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دا وظیفه د قرآن مجید د سورة البقرې د یو آیت کریمه وظیفه ده. دومره پاورفل وظیفه ده چې په دې کې دنیاوي فواید دا ډیر زیات دي، په دې کې اخروي فواید دا ډیر زیات دي. یاد ساته محترمو چې انسان د څه حاجت لپاره وظیفه کې الله پاک دا حاجت فورا نه قبلای. انسان د کم مشکل لپاره د آیت الکرسی د وظیفه شروع کی الله پاک ولا د مشکل د ختمي. الله پاک د انسان ته پرسکون زندگی ورکړي. الله پاک د انسان با جنت ته داخل کړي. تر دې پر فرمایي چې کم سړی آیت الکرسی روزانه وی روزانه فرمایي چې الله پاک با د انسان د غلونا د غرنګي د ډاکونا د انسان محفوظ او ساتي. یاد ساته محترم وظیفه ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی ده. نو په دې خودل شوی طریقه چې کم سره دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز دومره فواید د انسان ته حاصلېږي انسان د هغه سوچ هم نشي کولای. محترم چې کومه زموږ وظیفه ده د آیت الکرسی وظیفه ده. ابو هريره صاحب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل د ټول لوی آیت کمیو دی هغه ته فرمایل چې آیت الکرسی. کعب رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا راتو چې په ټول کې لوی آیت او د عظمت ول آیت د قران مجید کمیو دی هغه ته چې الله او رسول حقوقي. بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا سوال دوهراو کو. بیا ته هغه فرمایل چې آیت الکرسی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې سینو ته لاس کې حدو و استاد علم دې د مبارک شي. یاد ساته محترمو چې د آیت الکرسی اخروی فائدې دادي چې کم سړی آیت الکرسی وای د مرګ نه مخکې الله پاک د انسان ته په جنت کې خپل مقام وای. دا چې کم کور دی دا چې کم حوري دی کم علمان دي او کم زیات انسان دی دا به تور کی په دنیا کې محترمو چې کم سړی آیت الکرسی وای دا هغه ډیر زیاتې فائدې دي. نو کم سړی چې آیت الکرسی وای نو الله پاک به حاجتونه پوره کوي. یاد ساتئ چې الله پاک پر انسان مشکلات دا ختمي. سمرا د غټ نه غټه مسله د الله پاک پر ټول مسلې محترمو دا ول حل کوي. دغه رنګ الله پاک به د غلو ساتي، الله پاک به د شیطانانو نه ساتي او دې سره سره الله پاک وا د انسان د بد نظر نه ساتي. څومره چې په دنیا کې خلک دي بعضې کسان دا سوي چې هغوی کوشش کوي دا پلانکی سړی په نظر باندې والوزوم تبای کوم. الله پاک به تاسو د بد نظر نه محترم وساتي. نو آیت الکرسی دا وظیفه تاسو وظیفه کوي ان شاء الله العزیز سم مقصد وي سم سلام وي الله پاک ټول مسلې تاسو حل کوي. نو راځي چې وظیفه طرف ته څوک دا وظیفه د سم مقصد د پاره وظیفه کوي د آیت الکرسی ده. نو فرمایي چې د انسان لپاره چې روزانه یو شپږ آیت الکرسی وای روزانه یو شپږ سار او یو شپږ مهام وای نو څومره فواید د دې دنیاوي دي یا څومره فواید اخروی دي چې څومره د محترم ان شاء الله العزیز الله پاک په خطر کې سره بهترین طریقې سره د دوی تنظیم وکړي. یاد ساته محترمو چې آیت الکرسی دا ډیر زیات زبردست او ډیر زیات د عظمت ولایت د کوشش وکړي په خپل دا وظیفه کې د هر فرض مازنه بعد او دا رنګ مخکې مرګرو سره شیر کړي ان شاء الله العزیز ستاسو د یو شیر د وجه کو چا یو پیر آیت الکرسی ویلا ډیر زیات لوی خبره ده. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.